یو کس تپوس کوي چې بغیر دعوت نه اکثر خلک واده خادی کې لاړ شي او هغه د کور د افرادو دپاره مشکلات جوړ کړي. نو دا څنګه دي؟ نو دا ټیک نه دي. تا ته چا دعوت کړی دی، نو که تا ته ویلي چې سره د کوره راشه، نو بیا سره د کوره لاړ شه. او که تا ته دا نه ویلي، تا ته وایي چې تا ته مې دعوت کړی دی، نو ستا ځان سره بچي بوتلل، یو یې د یو ګوتې نه نیولی دی، بل یې د بلې ګوتې نه نیولی دی، بل ته نه مخکې روان دی، بل ته وروسته روان دی. نو څلور یې زامن شول، یو دی شول 5 کسان، او دعوت یو ته شوی دی. نو چې د 100 کسانو هغې مسکین دعوت کړی، نو 100 کسان شول ټول 500 د 100 په ځای. نو د 100 خوراک 500 ته کله پوره کېږي؟ دا زیاتی دی، ظلم دی. او مثال حدیث کې درته در کوم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا دعوت وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه کور داسې و چې هغوی په پیغمبر علیه السلام سرم قرباني کولو، خو نوم یې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغشتی و چې یا رسول الله تاسو ته دعوت دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې عایشې ته هم دعوت ورکړي. بیبي وه، هغې ورته ویل چې یا رسول الله عایشې ته هم دعوت دی. نو هله یې ځان سره بوتله. نو چې یو سړی خپله بیبي په داسې دعوت کې نشي شریک کولی، بیا دا نور خلک. او نن سبا خو یو بل شی دی، یو سړی چې کوم دی نو هغه ډریور ورسره دی، نو هغه ډریور هم ځان سره کښېني، ورسره چې کوم دی نو خادم دی هغه هم ځان سره کښېني، او د دعوت بالا تندي باندې کله یو شان کرښې جوړېږي، کله بل شان. نو تپوس کول پکار دي. بعضې څیزونه داسې وي لکه ډریور شو، سته خپله ګاډۍ نشي چلولی، هغه ته ووایه چې زه درځم خو ما سره ډریور دی، نو آیا هغه به بهر ایساروم که په دسترخوان یې کښېنولی شم؟ چې هغه وایي چې او ټیک ته په خوشحالۍ سره، بیا سمه ده.